أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. دیتا مسجد ذی قبلتین وی. ذی قبلتین هغه مسجد چې هغه دوه قبلې لري. نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې اول کله مدینه ته راغلی نو هغه به بیت المقدس طرف ته مونځ کوو. دا بیت المقدس داسې دی، دې طرف ته دی بیت المقدس، دغه طرف ته بیت المقدس دی. نبی علیه السلام به دې طرف ته مونځ کوو. کله چې 14 میاشتې بخاري کې راځي دومره نبی علیه السلام دې طرف ته مونځ وکړو. د یهودو نبی علیه السلام ته کومه توجه جوړه نه شوه، نو د هغې نه وروستو نبي پاک صلی الله علیه وسلم دا وغوښته چې زما قبله ابراهیمي جوړه شي، کوم چې د ابراهیم خلیل الله صلی الله علیه وسلم قبله وه. نو د هغې نه وروسته الله رب العزت دغه آیاتونه راولېږل فلنولینک قبلة ترضاها فولي وجهک شطر المسجد الحرام. نبی علیه السلام بیا د هغې نه وروسته د هغې مخونه داسې شو، دا چې دی اوس نوی محراب اوس داسې مونځ کېږي. مسجد حرام دې طرف ته دی، دې طرف ته اوس مونځ کېږي. دا نوی محراب دی او هغه زوړ محراب دی. اول به هغه طرف ته مونځ کېدلو. بیا دلته صحابه وصل کې نبی علیه السلام مونځ هلته کړی، دلته صحابو ته خبر راورسېدو د مازدیګر مانځه په باره کې نور مختلف روایات دي. 2 رکعته دې طرف ته شوي. د هغې نه وروستو یو صحابي رالی چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مسجد حرام طرف ته مونځ وکړو، تاسو اوس هم بیت المقدس طرف ته ولاړې وئ کوم چې د یهودو قبله ده. نو صحابه په مانځه کې همداسې راوګرځېدې، هر سړی په خپل ځای باندې راتاو شو، نو دې طرف ته شو. ټول د ټولو قبله دا شوله دې طرف ته. دې ته د دې د وجې نه مسجد ذی قبلتین وایي، د دوو قبلو والا جومات. الله دې د ټولو مسلمانانو په دې کې نصیب وکړي او الله دې ټول مسلمانان دې ځای له راولي او الله رب العزت دې د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي او الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو شرعي حاجتونه په خپل دربار کې په خپله باندې په خپلو خزانو نه حل کړي او الله دې د هر قسم آفتونو شرونو کړاوونو نه په امان کې وساتي. جزاکم الله. السلام علیکم ورحمة الله.